او صفت الله رب ذوالجلال بیانی د کوم صحابه هغه صحابه چې د رسول الله مبارک طالبان د رسول الله مبارک غازیان په صفه کې د رسول الله مبارک سره طالبی کوله صفه د رسول الله مبارک د مدرسې نوم دی دا یو سفر اصل کې ویل کېږي صفه سفر دا سفر مونږ جوړو یا دا تعبیر به په برنډې سره وکړو نو دغه سفر او برنډه دې ته په عربی ژبه کې د سفر ته صفه ویل کېږي په دغه صفه کې به رسول الله مبارک سره طالبانو هغه طالبان به کله کم شو کله به زیات شو 400 پورې تعداد راغلی دی په احادیثو مبارکو کې په دغه ځای کې به د صحابه او د رسول الله مبارک نه احادیث زده کول او د رسول الله مبارک شاګردان نو په 2017 کې چې زکلا عمرې لاړم نو په هغه وخت کې دغه اصحاب صفه دغه صفه چې کومه ده دا کولو او ریاض الجنت ته هم ډایرک ورتلې او صفه ته هم ډایرک ورتلې د رسول الله مبارک د روضې سره خواته ده دا صفه او داسې یو جنگله شانتي ته تو کړی ده نو په هغه وخت کې دا پابندیان نه وي چې ریاض الجنت ته په نمبر باندې دی او دغه په کارت باندې بځي او دغه په موبایل باندې بځي دا قصې قطارې نه وي نو چې څه ټیم د زړه غوښتل دغه ځای ته ورتلی شو نو دغه صفه که چې کومه دا جنګله ته تو ده زه به چې کله م لاړم نو دغه صفه کې به مې ډېر زیات وخت تېره او هغه یاد به راتازه شو د رسول الله مبارک په منبر باندې ناست دی چې هغه یاد به راتازه شو ما وی دلته زمونږ ملګري صحابه ناسو طالبان به دلته کېناستل نو هغه د صحابو د طالب علمي زمانه به راته رایاده شوه او ډېر خوند به یې راله راکو او دغه صفه کې به مې ډېر زیات وخت تېرو خلک په هغه ریاض الجنت ته تلل او ریاض الجنت باندې به دغه غوبل خلکو تړلی او د صفې ته به ډېر کم خلک ورتلل نو د صفې ته به زه خامخا ورتلم او ډېر زیات وخت به مې دقلته تېرو ما وی دا زمونږ د ملګرو صحابه او طالبانو ځای دی د رسول الله مبارک صحابه به دلته ناستو نو ډېر زیات خوند به یې راله راکو هغه فقیران صحابه هغه غریبانان صحابه هغه چې د روټۍ دره کې نه لګېدو د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي وی دی به بار ته راووتلو د دې دپاره چې څه وخورمه نو یو یهودیو د هغه باغ به مې اوبه کو څو کجورو باندې چې کله به مې لږه افاقه وشوله واپس به لاړم او منډه به مې کړه چې د رسول الله مبارک احادیث نه فوت نشي او هم د دوی په باره کې راځي چې راپرې به وتو څه چل به پې وشو نو وی خلک به راغلل په دې سټ به یې رالخپه کېښوده چې جوړ مرګي پې راغلی دي په هغه وخت کې دغه د مرګو علاج وی په ما باندې به مرګي نه وو زه به د لوږې نه راپرېوتي وو د دغې صحابو په باره کې الله رب ذوالجلال بیان فرمایي لا یسألون الناس الحافا دوی د خلکو نه سوال نه کوي د الحاف معنی ده
د لحاب نه د لحاب ویل کېږي دا صادر منګه د دې ځانه تاوو دا کمبل تاوو کنایه ده د انختلو نه چې چا پورې انخلي نه چې د الله په نامه سره کا نو دغلته مفسرین وایي چې دلته دا الحاب ذکر شوی دی خو دلته نفي د مطلق سوال ده د سره د چانه سوال به نه کو چې زما د لوګې نه ساخي چې سره لراکې باوجود د دې نه چې انسان دونه مجبور شي چې د لوګې نه مري باوجود د دې نه چې انسان سره دومره سنی چې کپڑا واغوندي باوجود د دې نه چې د انسان دومره مسکن نه وي چې دی پکې وخت تیر کی نو بیا علماو اجازت ورکړی چې بیا دې سوال کولی شي خو صحابه دغه هم نه کو لا يسألون الناس الحافا مخکې ته الله رب ذوالجلال بیان فرمایي تعرفهم بسیماهم تبه دوی په علاماتو سره به پیژنې تک زیړ به رنگونه به زیړ وي شونډې به اوچې وي خوراک به نه وي کړی د فقر و فاقې اثرات به وي خو چاته به لاس نه نیسي د چا نه به غوښتنه نه کوي نو د صحابو صفت الله رب ذوالجلال بیان فرمایي آغا غریبانان صحابه آغا فقرا صحابه چې دوی دا چانه غوښتنه نه کوي چاته لاس نه نیسي د چانه خیر نه غواړي او بیا د یو انسان وس کیږي څومره وس په وجود باندې روغ دی کار روزگار کولی شي بیا به څنګه بل تلاس ونیسي نو الله رب ذوالجلال د هغه فقراو د هغه صحابه د رسول الله مبارک د طالبانو صفت بیانوي چې دوی خلکو ته لاس نه نیسي نن موږ باندې لږه سخت راشي لږه لوږه را باندې راشي زرم بل ته لاس نیولی وي نه نه په ډېره سخته کې به هم چاته لاس نه نیسي ځکه چې لاس نیول ډېره بده خبره ده او کله چې انسان بل تلاس نسی نو الله پاکی ډیر ذلیل کی سادی بابا بیان فرمائی وہ اسکندریه کیوما او وی خلقو باندې قحط سالی رالا او د خلقو دا احوال ډیر زیات خراب شو او دا صوفیه کرامو ته پکې ډیر زیات فقر فاقه ورسېدله او سونه دعاګانې نه قبلې دي چې باران وشي ځکه چې باران وشي نو د باران سر به شینکۍ راوخیږي قحط به ختم شي نو سونه هغه اثر د فقر و فاقې زیات په صوفیو هم راغې په درویشانو هم راغې په علماو هم راغې او علماو عموما فقیران غریبانان خو د قدرت شان ته ګوره چې په دغه اسکندریه کې تمام خلکو باندې فقر و فاقه وه خو یو کس پکې داسې و چې هغه سره مال و او هغه سره پیسې وي خو هغه کس چې دی نو هغه اجړاو او سادی بابا په خپل شهر آفاق کتاب گلستان کې تذکره کوي چې ډیره بې ادبي ده چې د هغه زه نوم هم ذکر کوم او ډیره بې ادبي ده چې د هغه عمل هم زه ذکر کوم په معامله د قوم لوط کې مبتلا و نو ډیر دغه شنیع افعال او ګنده فعل هم کو خو پیسې ورسره نو بعضې صوفیه محتاج شو او لاړل د هغه په دسترخوان باندې کېناستل خوراک یې شروع وایي ما ته هم چا ووي چې هلکه ډېر زیات فقر و فاقه راغله قحط دی څه شته نه نو وایي ما ته ووي چې پلانکي ځای کې یو کس دی او هغه له لاړ شه وایي چې ما معلومات وکړه نو وایي هغه یې جړه
نن سبا یې موږ دې ته نه ګورو کو اجړا دی او کو ډم دی او کو د شرابو کار کوي او کو د آیسو کار کوي وایي راکړه مړه پیسې راکړه موږ نه معامله خرابه شوې ده وایي راکړه مدرسه کې به باترومونه جوړ کړو په خپله خو یې نه لګو دا مدرسه کې به باترومونه جوړ کړو خیر دی علا کل حال بیا نه موضوع بل طرف ته ځي نو شیخ سعدي بابا وایي ما پسې کسان راغلل چې تم ورشه ته هم دلته خوراک وکړې او سړی وږي خامخا هر چېرته ځي نو پوه نه شو وایي ما پسې م راغلل وایي ما ووی چې دا کس صفات راته بیان کړه وایي راته ووی چې دغه شانتې کس دی اجړا دی او دغه شانتې په ګنده افعالو کې مبتلا دی شیخ سعدي بابا وایي ما هغې ته یو څو اشعار ووي هغې نه یو شعر دغه هم دی چې نه خرد شیر نمیر خردی سگ گر بسختی بمیرد اندر غار چې نه خرد نخوری شیر نمی خردی سگ د دې سپي دا جوټه نخوري شیره اگرچه گر بسختی بمیرد اندر غار اگرچه وی دې په غار کې د لوګي نه مړ شي خو شیر د سپي جوټه نه خوري ما ته ځان ډېر بد ښکاري چې زه ځم د اجړا په دسترخوان باندې کښېنم او د هغه په دسترخوان باندې خوراک کومه نو شیر خو به د لوګي نه مړ شي خو د سپي جوټه به ونه خوري حضراتو نن موږ باندې معمولی حالات را باندې بدل شي زرم بل تلاس نیولی وي نه بل ته بلاس نه نیسي فقر و فاقه دا خو د دیندار خلکو شعار دی خامخا به فقر و فاقه راځي به لاس نه نیسي د الله نه غواړه حاتم طایی یو ډېر سخي انسان تیر شوی دی د رسول الله مبارک نه مخکې تیر شوی دی او زوی یې چې کوم دی عدی بن حاتم دا د رسول الله مبارک صحابي دی خو ډېر زیات سخي انسانو د ده نه چا تپوس وکړو بس آخري خبره کوم وخت هم ډېر تیر شو چا دې تپوس وکړو وایي ستانم یو شجاع او سخي انسان شته حاتم طایی ته دا کس وایي چې تا چېرته داسې انسان لیدلی دی چې هغه ستا نه ډېر بهتره دی دی ورته وایي او یو کس مې لیدلی دی وایي څوک دی وایي داسې کار وشو چې خلک راغلي وو زما مېلمانه راغلي وو او هغوی دپاره ما 40 اوښان حلال کړي وو او یو لوی خیرات مې کړی نو زه لاړم ځنګل ته تلمه ما وی چې خشاک راوړم او د خلکو له دا اوښان پاخه کړم حاتم طایی ورته دا خبره کوي وایي چې کله زه ځنګل ته لاړم او ځنګل کې مې ولیدل نو یو سړی دی او هغه د لرګو یو ګېډۍ را په سر کړې ده او را روان دی وایي زه هغه له ورغلم او ورته مې ووی چې لکه حاتم طایی 40 اوښان حلال کړي دي نهر کړي دي او ته هلته ځې نه چې هلته خوراک وکړې نو وایي دغه په سر باندې د لرګو ګېډۍ ایښودې وه وایي ما ته ووی چې کوم انسان په خپلو مټو باندې پیسې وګټي او ځان له پې رزق راوړي نو د ده دا رزق د حاتم طایی د 40 اوښانو نه د دپاره بهتر دی چې دا مې په خپلو مټو ګټلې ده زه د حاتم طایی خیرات له نه ځم زه په خپلو مټو باندې هر څه ګټم نو حاتم طایی وایي واقعي ده چې زما نه دغه انسان ډېر زیات بهتر دی چې په خپلو مټو باندې یو انسان پیسې وګټي مزدوري وکړي او بیا د خپلو بچو له راوړي یا په خپله باندې وخوري نو حاتم طایی هغه چې د عدي ابن حاتم د عدي
رضی الله تعالی عنہ پلار د حاتم طائی چې په سخاوت کې د هغه یو ضرب المثل او یو متل ګرځېدلی دی چې څوک سخي عادی نو وایي دا سم حاتم طائی دی. هغه وایي زما نه دقه شخصیت بهتر دی چې په خپلو مټو باندې دی پیسې ګټي، کار روزګار کوي او په خپله خوري. حضراتو نن موږ باندې لږه سخته راشي، معمولی پریشانی راشي، موږ بل ته لاس نیولي وي. دا عمل د الله ناخوښ عمل دی. وایي د قیامت په ورځ باندې به دا سوالګري چې دا کم خلک سوال کوي، الله رب ذوالجلال به وایي داسې راولي چې د دوی په مخ باندې به غوښه نه وي چې ته الله شته انسان ته لاس نیسي. خو یاد وساتئ د دې دا مطلب نه چې تاسو سوالګري راټینګ کړئ او هغوی په رټئ او هر وخت ورته غوسه کېږئ نه. حدیث مبارک کې راځي چې د ټولو نه بدترین شخصیت هغه دی چې دی د بنده نه سوال کوي. بدترین انسان دقه دی چې دی د بنده نه سوال کوي. خو د ده نه بدترین هغه دی چې د چا نه د الله په نامه څه وغوښتلي شو ده ورنه کړه. دا هم یاد وساتئ. د دې وجې نه ډاکټر منظور احمد منګل دامت برکاتهم العالیه بیان فرمایي، وایي زه به چې کله مفتی نظام الدین شامزی شهید رحمه الله سره داسې د هوټل ته به ووتلو نو دا سوالګري به راتلل. د کراچۍ کې دا سوالګري ډېر زیات دي، کو زنانه دي او کو بوډاګان دي او کو واړه دي، نو بس په خوله کې دقه پرېوتې دي، الله کې نام پې کوز دی دو. کو هغه کافر دی او کو مسلمان دی، عیسایان دي، دوی هم پکې نښتي دي، دا سوالونه کوي. نو وایي اکثر به موږ د مازدیګر کې ووتلو د هوټل کې به م چیس کله، نو وایي ناست بو، وایي خلک به راتلل او وایي دغه سوال به یې کو. نو نظام الدین شامزی شهید رحمه الله به وایي چې په جیب کې به ورسره څه ټولې به یې ورکولې، بس یو به راتو، یو سوالګري له به یې پیسې ورکولې، تر دې چې خپل جیب کې به یې پیسې ختمې شوې. وایي ما ته به وایي چې منظور تم به دې دو، وایي زما نه به یې مو واغستې او پیسې به یې ورکولې. وایي ما ورته ووایي چې جی دوی له خو ورکول هم دا خو جایز نه دي. وایي هغه راته وایي چې بڑی مفتی مت بنو، میں بھی مفتی ہوں. د ځان راته وایي دوی مفتی مه جوړوه، زه مفتی یم، زه دوی له دا پیسې نه ورکوم، خو د چا نوم چې راته اخلي هغه را باندې ډېر زیات خوږ دی، ځکه دا پیسې ورکوم. نو حضراتو آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمائی الید العلیا خیر من ید السفلا، چې اوچت لاس، پورته لاس، بره لاس دا بهتر دی د لاندې لاس نه. نو کوشش په دا کوو چې بره لاس والا ځان جوړ کو او د لاندې لاس والا نه ځان وساتو.